بسم الله الرحمن الرحیم. د خیبر ترجمان قدرمندو کتونکو السلام علیکم. سنگرخان ما او باور لرم چې روغ جوړ به یې او خوشحاله به یې. قدرمندو کتونکو دا وخت په سوات کې د جانزب کالج مخې ته ولاړ ما یو تاریخي حیثیت لري. دا کالج د سوات د والي د زوی د سوات د بادشاه د زوی د والي صاحب په نوم باندې دا کالج په 1952 کې جوړ شوی دی او دلته کې نن ما سره د جانزب کالج سټوډنټس ولاړ دي. بیس کوي او اردو وایي خو د کلاس وخت تقریبا چې دغه 11 بجې دي او دوی بهر دي. نو دغه تاسوونه کوو چې یاره دوی سبق څنګه روان دی او کلاسونه یې لګي نه لګي. دلته کې بیا ولې دوی کلاس نوم واخیستو او بیا ولې دوی بهر راوتي دي، نو ولې کورونو ته ځي. نو دوی سره خبرې کوم. ګرانه ستاسو نوم دی؟ قمر علي. قمر علي د کوم ځای اوسېدونکی یې؟ زه شانګلې قیصر سره تعلق لرم او بي اس جانزب کالج نه کوم اردو ډپارټمنټ. ښه، نو سبق ته څنګه روان دی؟ سبق ماشاءالله ډېر زیات ښه روان دی. بل زمونږ جانزب کالج ماشاءالله سټاف سره هم ډېر زیات ښه دی او هر لیول سره لکه مطلب ډېر کالجونه هم دي، لکه کابل کالج شو، مټه کالج شو، ساوت یونیورسټي شو. د دې سره زمونږ جانزب کالج چې ماشاءالله ډېر زیات ښه په تیزۍ سره روان دی او ښه ماشاءالله په هر ټسټ کې په هر دغه کې د دوی دغه چې دی هغه مخکې. نن د څو کلاسه واخیستل؟ نن زمونږ یو کلاس وشو او یو کلاس چې هغه ټیچرز نو زمونږ ځکه د هغه والده صاحب وفات شوی وه جو دی وجې نه هغه نن کلاس نه. ټیک. او نور کلم کلاسونه پوره لګي نه لګي که نه سره راځئ تاسو هم بس ټایم پاس کوئ او استادان هم بس چینس کی او ټایم پاس کوي؟ نه ماشاءالله دغه نشته. زمونږ ماشاءالله کلاسونه چې ډېر زیات ښه لګي او بل زمونږ د اردو ډپارټمنټ ټیچران چې دي ماشاءالله ډېر زیات ښکلی سټاف دی او هغوی مونږ ته ډېر زیات ښه تعلیم لکه راکوي. او د هغې مین وجه دا ده چې لکه مطلب نورو کالجونو کې یا په یونیورسټۍ کې لکه په سوات یونیورسټۍ کې د اردو نوی ډپارټمنټ خلاص شوی دی، په هغې کې ټول کنټریکټ ټیچران دي او ماشاءالله زمونږ سره داسې ټیچران دي چې ډاکټران دي او لکه مطلب ډاکټر سلیمان صاحب شو او ډاکټر مشتاق صاحب او سعید حسین صاحب شو او سلیم اقبال صاحب شو، ډاکټر امجد علي شو او ډېر ښکلی سټاف. قمر علي خوشحاله اوسئ. خوشحاله شئ. ګرانه ستاسو نوم دی؟ زما حضرت ابو هريره نوم دی او د کوم ځای اوسېدونکی؟ د مکانداغ سره تعلق ساتم او بي اس اردو د اووم سمستر د جانزب کالج طالب سټوډنټ دی. نو کلاسونه دې لګي نه لګي؟ سبق وخت دی 11 بجې دي تقریبا، تاسو بهر راوتي یئ ولې؟ کلاسونه خو که زه تاسو ته ووایم په جانزب کالج کې د اردو ډپارټمنټ بشانتې ډپارټمنټ د سره شته نه، ځکه چې زمونږ سره ټول پي ایچ ډي ډاکټر دي او بیا زمونږ سره پکې سکالران دي ټول. نو زمونږ کلاسونه چې دي بالکل ریګولر لګي، په ریګولر بیسس لګي او زمونږ کلاس چېرته د 9 بجو نه لیټ شوی نه دی او لهذا نن د ټیچر مور وفات شوی و د دغې وجې نه زموږ یو کلاس نه و. صحیح ده. د ورځې 2 کلاسونه یې د اووم سمستر. صحیح ده. دغه 2 کلاسونه یې باقي زمونږ سره چې کوم سټاف دی، کوم ټیچران دي، هغه پي ایچ ډي ډاکټرز دي او شاید اردو ډپارټمنټ په مټه کالج کې هم خو هغه هم ختم کړو او سوات یونیورسټۍ کې هم زمونږ سره هلته اردو ډپارټمنټ شته. ټیک. په اردو کې دې کوم خوښ شاعر دی؟ په اردو کې شاعر چې دی داسې د یو نوم اخیستل ډېر مشکل دي خو بهرحال داسې شاعران دي. نو ون اف د ګریټ شاعر چې په اردو کې دی هغه بیا غالب دی چې هغه د هر چا خوښ. one of the greatest poets is Mirza Ghalib. نو د هغه راته څه یاد دي؟ نو د غالب خو داسې ډېر شعرونه یاد دي او غالب په یو شعر کې وایي چې اور لے آئیں گے بازار سے گل ٹوٹ گیا، اور لے آئیں گے بازار سے گل ټوټ گیا، ساغر جم سے میرا جام سفال اچھا. ډېره مننه. خوشحاله اوسئ. ګرانه ستاسو نوم دی؟ اسامه جي. اسامه د کوم ځای اوسېدونکی؟ د قمبر جي. د قمبر. او دلته کې کوم سبق وایي په کالج کې؟ موږ ټول د بي اس اردو سټوډنټان یو د 7 سمستر او جانزب کالج کې سبق وایو دي، هم اردو سټوډنټان. څه کلاسونه دې پوره لګي که نه؟
او ماشاءالله کلاسونه خو ریګولر لګي د اردو بلکې صرف د اردو ډپارټمنټ نه بلکې څو جنس کالج تقریبا 20 ډپارټمنټس دي هر ډپارټمنټ کې په ټایم باندې کلاسونه لګي پی ایچ ډي قابل په ټایم باندې کلاسونه لګي 11 بجې دي خلک سبق وایي تاسو بهر راوتی کورونو ته روان شوي نو ولې دا اوم سمستر دی او زموږ د ورځې دوه کلاسې یو کلاس یې واغوستو او دویم کلاس ټیچرز نه راغلی چې موږ چې لایبرري ته وزټ وکړو او کلاس کې د کیناستو څه فایده نه وه لایبرري ته لاړ شو ټول روان یو په دې وجه کلاس خالي و نور کلاسونه ریګولر لګي ټیچرز هم راځي انوایرمنټ هم ډېر ښه دی جی اردو ادب وې نو په اردو ادب کې ډراما او افسانه اهم داغي عنصر دي نو په ډراما او په افسانه کې څه فرق دی ډراما او افسانه کې بیسیکلی دا فرق دی چې افسانه مشترک چیز په ځوانه کې کوم دی کہانی ده ډراما کې هم کہانی چلیږي او په افسانه کې هم کہانی او په ډراما کې بیا کہانی د کردارونو په ذریعہ باندې راځي او په افسانه کې کوم دی هغه په مکالمو سره راځي نو د شي بیسیک چیز سم مشترک دي او ډراما چې کوم دی هغه بغیدا عملی چیز دی ټیک دا ډراما چې دنو هغه سټیج کیږي باغې او افسانه چې دنو هغه سټیج کیږي نو ډراما چې دنو هغه اوږدوي او افسانه چې دنو هغه مختصر وي اختصار چې دنو هغه د افسانې یو اهم او نمایاں ډیفینیشن دی چې کله پکې موږ د اختصار نه کار واخلو د یو کیسې نو دغه ته موږ افسانه وایو قابل سټوډنټ دی خوشاله شي ګران تاسو نوم دی زما نوم قیموس خان دی او د ناموړی سوربن سره تعلق ساتم او د بي اس اوم سیمسټر زده کوونکی یم اوم د اردو جی د اوم سیمسټر زده کوونکی او څنګه سبق د ښه روان دی جی الحمدلله ډېر بهترین روان دی ډېر بهترین ټیچران دي زموږ او ډېر بهترین سټاف دی او پوره تنظیم کالج کې ټول ډپارټمنټ چې دي نو ډېر بهترین دي ډېره ښکلې کارکردګي ده او تقریبا ټول چې پیجز کلران دي د پېښور یونیورسټۍ سره د سوات یونیورسټۍ سره غټ غټ استادان دي ادب وایي نو دا راته ووایه چې د ادب او د لټریچر ډیفینیشن څه دی د انساني جذبات احساسات او خیالات چې دي دوی چې کله د الفاظو جامه ورکړي او د انسان خیالات چې دي هغه ته بیان کړي نو دې ته ادب ویلی ټول زبردست میتیوار نه لوی چې ادب چې دی نو هغه د ژوند تفسیر دی او کله چې مونږه د عام ټولنې د عام ولس ژوند په الفاظو کې تصویر کو نو دې ته مونږه ادب وایو قدرمند دا وخت را سره یو بل سټوډنټ ولال دی د جانزیب کالج سټوډنټ دی تاسو پته کوو چې څه دوی ته څه مسله ده دا راته د کوم ځای نه راغلی څه نوم دی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تاسو ډیر شکریا او زه خو د دیری ما او د میتھمیټکس سټوډنټ یم په دې کالج د میتھمیټکس او دا اصل کې ورال زموږ چې کوم ایجوکیشن ادارې دي تعلیم یافته د ایجوکیشن چې کوم انسټیټیوټ دی کراس او په پاکستان کې په دې کې غټه مسله او غټه علمي دا ده چې سټوډنټ ته داسې امپټس نه ملاویږي چې هغه یو کس نه متاثر شي چې راځه به دا کس جوړېږم او دا به زما لپاره رول ماډل دی ټیک نو په تاریخ خو ډېر خلک ملاوي خو په پریزنټ کې باره کې زما د ایکسپیرینس مطابق ډېر غټه مسله په دې کې چې استادان د دې ایکسپریشن کول پکاره چې دا سټوډنټ هغه متاثر شي او وایي چې راځه دا کس جوړېږم دا کس به جوړېږي اوس یو سټوډنټ او ټیچر داسې بیهیویر کوي یا مطلب هغه داسې رویه چې سټوډنټ وایي چې را داسې په سر نه جوړېږم نو ډېر وجوهات دي خو مین وجه پکې دا هم ده ته د کوم سمستر سټوډنټ دی زه 7 سمستر سټوډنټ دی او دلته کې راغلی میتھس نو په کالج کې د څه مسلې شته کالج کې اوس خو دومره مسلې نشته کلاسونه د ریګولر لګي کلاسونه لګي مطمئن یې د ټیچینګ نه گزاره کیږي لکه ټیچر ریګولر راځي نو چې ټیچر ریګولر راځي کلاسز د ریګولر لګي نو بیا داسې په هیزیټیشن سره لګیای چې مطمئن لکه پورا ته مطمئن نه نو کوم ځای کې د مسله ده د ټیچر د ډیلیوري په پروسس کې مسله ده لیکچر صحیح پریپریشن نه کوي پریزنټیشن سکلز یې هغه شانته کې سترونګ نه دي انټرست پکې نه اخلي په ټیچینګ کې اسه ټایم پاس کوي یا بل څه ایشو ده اصل کې مین خبره دا ده چې زموږ د کوم بي اس سیستم چې دی دا پلان باندې راوستل شي سیستم دی چې دا ایچ سی د ورلد بینک لپاره اوسې ده او په هغه تر باندې د موږ د ذریعہ کول لپاره راځي او په دې کې د سیستم میټیریال یا مطلب د سیستم منیجمنت بوک نشته دی
یا داسې څه طریقه کار نه دی چې په هغې کې ته لرنینګ تاته وشي دا خو د اډوانس کنډو پیښې کوي او د پیښو دپاره زموږ سره هغه سامان هغه ټیم نشته دی هغه شانې فیسیلیټي نشته دی سټوډنټ دی هغه د کور نه راځي هلته شل مسلې ورته د رزق مسلې ورته کېدای شي دا شمولیت نو بیسک نیډز ورته نه دي پوره او موږ پیښې د هغه ځایونو کوو چې کوم ایډیل ماحول دپاره دې ته نه موږ هغه ته رسېدی شو په پښتو کې متل د خلک وایي کارغه د خارو چل زده کوو نو خپل هغه تیم بیا شوی موږ هغه ته وایي نه زموږ خپل هغه چلن بیا شوی دی دې ته وایي چې کوم مخکینی سیستم او د بورډ سره چې کوم متعلق سیستم و پي ایس سی وایي کوم مخکې تعلیم هغه ډېر زبردست و چې نسبت د دې د پي ایس سیستم ځکه چې دې کې یونیورسټۍ سره وه بورډ سره نه یونیورسټۍ سره به افیلیټډ ادارې وي نو هغه ښه وي په نسبت ډېره مننه خوشحاله شئ څه نوم دی زما نوم امام هدي دی او د شانګلې بشام سره تعلق لرم او دلته کې په جانزیب کالج کې په بي اس میتھس ډپارټمنټ کې 7 سیمسټر مې دی او د جانزیب کالج کوم انټرنل ستل مې ورسلی باغې کې 6 نور دا راته ووایي چې دلته کې د میتھس د سیول سیمسټر سټوډنټ دی کوم ټیچینګ چې درته کېږي د هغې نه مطمئن یې نو ټیچینګ خو چې دی هغه هر ټیچر خپل کوشش کوي کنه چې په ښه طریقې سره صرف په کوشش باندې خو هم کار نه کېږي که نه نو هغه چې څومره پورې کولی شي زموږ سره خپل محنت کوي که نه او باقي د سټوډنټ د منټیلیټي داسې وي که نه چې دی د هر ټیچر نه پوره پوره نه پوهېږي وخت را سره یو بل سټوډنټ ولاړ دی د هغه نه اورو چې دی څه وایي د ده په ذهن کې څه مسلې دي دا راته ووایي چې ستا څه نوم دی او د کوم ځای اوسېدونکی زما خو سید سلمان ناصر نوم دی او زه د فیض آباد اوسېدونکی یم دلته کې د کوم کلاس سټوډنټ دی زه دلته سټوډنټ یم د پولیټیکل ساینس 7 سیمسټر ټیک ده نو ستا په ذهن کې په کالج کې څه مسلې شته کلاسونه دې ښه روان دي ټیچرز ریګولر راځي په ټایم باندې راځي که نه well as far as the curriculum is concerned نو زما په خیال خو دا خبرې ښه روانې دي خو یس زما په ذهن کې خبرې دي چې زه کول غواړم هغه اسپیشلي د سټوډنټس اف جانزیب کالج لپاره being the president of character building society زما خو همیشه دا کوشش دی چې د سټوډنټس پارټیسیپیشن چې څونه سی وای په ایکسټرا کریکولر اکټیویټیز کې نو هغه پکار دي صحیح لکه څه شو فار ایگزامپل پای کې بیا موږ ډیفرنٹ ایونټس کوو such as speech competition art competition what I want to say چې موږ اکټیویټیز ډیر کوو خو زموږ د سټوډنټس په هغه دغه کې انوالومنټ نشته ان سمپل ور زموږ د سټوډنټس په خپل نه غواړي زموږ د سافټ سکلز امپروو شي موږ هغه اپورچونټیز پرووایډ کوو چې زموږ سره سټوډنټسونه پارټیسیپیشن سیوا کوي او زما په خیال د پروفیشنل سیټینګ کې به د زیات لاس ورکړي